عبدالمطلب چې د فدیې نه فارغ شو د واده غم یې وله شروع کړ. بنو زهره یو قبیله ده، هغې کې یو سړی وهب او د هغه لور وه آمینه، خپله مړ و، ورور یې ژوندی و وهیب، د هغه په نګرانۍ او تربیت کې وه. عبدالمطلب په خپله هم لاړو، عبدالله هم د ځان سره بوتلو او وهیب ته یې پیغام ورکړه چې دا لور دې ما ته په نکاح کړه او دا ورېره دې زما دې لوسي ته په نکاح کړه. هغه ویې ډېره ښه ده. ورځ مقرره شوه، په یو مجلس کې د زوی او د پلاره د دواړو نکاحونه وشو. چې کله نکاح ته روانو نو لاره کې یو زنانه وه فاطمه یې نوم او د تورات او د انجیل عالمه وه. عبدالله چې ولیده مخې ځلېدو، د تورات او د زبور د انجیل د تعلیماتو په رڼا کې د هغې دا یقین راغه چې د دې ماشوم نه به د دې زمانې اخرني پیغمبر پیدا کړي. دا اواز یې پرې وکړ او دا یې ورته وویل راشه سل اوښان به درله درکړم. او په هغه زمانه کې یو خو داسې و لکه موجوده زمانه کې یو لوی قیمتي موټر. عبدالله دا خیال وکړو نعوذ بالله چې دې ما ته د بدکارۍ پیغام راکوي. په اشعارو کې ورته وایي چې مرګ راته آسان دی، لیکن دا تا چې کوم نیت اراده کړې ده نشي کېدی. لاړ نکاح وشوه، درې ورځې هلته کې ایثار و، درې ورځې بس را روان و. بیا هم هغه زنانه د کور په دروازه کې ولاړه ده او راووته تپوس دې کوي عبدالله څه یې وکړه، چېرته تلي وایي؟ وایي ما خو واده وکړه او درې ورځې هغه ځای کې ایثار ومه، نن واپس را روان یم. هغې زنانه ورته وویې چې زه بدکاره نه یم، خو ستا په دې تنده کې ما ته د نبوت نور او رڼا ښکاره کېده. ما دا غوښتل چې د زمانې آخرني نبي زما خېټې ته راشي، لیکن د الله چې خوښه وه بس د الله فیصله واده وشو، رخصتي هم وشوله، میلاوېدل هم وشو، علوق هم وشو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. دا عربو د مکې مکرمې د ښار 99% خلک تاجرانو او د مدینې منورې د ښار 99% خلک زمیندارانو او بین الاقوامی تجارتونه به کول. په کال کې به 2 سفرې هغې کولې، ټول سرمایه‌دار به راجمع شو او مالونه به پیسې به د خلکو نه راواغشتې، مالونه به پرې واغشتل، نغدې پیسې به هم د ځان سره ویوړې. یو تجارتي سفر به یې کولو شام ته او بل تجارتي سفر به یې کولو یمن ته. نو د تجارت قافله تیاره شوه، هغې کې عبدالله لاړو مدینې منورې ته چې ورسېدل. عبدالله ناجوړه شو، پاتې شو، قافله شام ته لاړه او بیا واپس مکې ته هم راورسېده. خپل خپلوان راوتلي استقبالونه یې کول، ټول خلکو عبدالله پکې نه. عبدالمطلب تپوس وکړه زما بچی څه شو؟ د قافلې خلکو ورته وویل مدینې ته چې ورسېدو هغه ناجوړه شه او په مدینه کې زموږ نه پاتې شو،
نور مونږ ته نه یو خبر مشر یې زوی حارس د مکې مکرمې نه مدینې طیبې ته راولېږه راغله معلومات یې وکړه نو بنو نجار قبیله چې دا د عبدالمطلب او د عبدالله د نیا او د نیا د طرفه د کوم خاندان یې د هغې کورنۍ وه هغې بیا خو ناجوړه شوی و یو میاشت بیمار و او میاشت پس بیا وفات شو او د مدینې منورې په ښار کې یو کور یې ورته وښوده دې کې دفن دی نبی علیه السلام لا د مور په خېټه و چې د هغوی پلار عبدالله وفات شه نو ځکه قرآن کې الله خپل محبوب ته وایي الم یجدک یتیما آیا ته یتیم نه وی الله درله ټکانه درکړه د عبدالمطلب چې ستا نیکه دی او ابو طالب چې ستا کافر تره دی د هغوی په زړه کې ستا په باره کې الله داسې محبت واچولو چې داسې محبت سکه پلار هم د زوی سره دې ستا تربیت یو عبدالله چې کله وفات شو نو په میراث کې د الله پیغمبر ته 3 سیزونه پرېښي وو 15 اوښان یو څو شیلې او یو وینځه د وینځې نوم برکت او د هغې کنیت ام ایمن